غسل کې درې فرض دي. یو خوله کې اوبه اچول او بل چې کوم دی نو پوزه کې اوبه اچول او دریم فرض چې کوم دی نو هغه په ټول بدن باندې چې کوم دی اوبه راوړل چې معمولي ځیم پکې وچ پاتې نه شي د یو ویښته په مقدار باندې. دا درېونه په غسل کې فرض دي. که دې کې یو هم پاتې شو نو بیا غسل نه وځي. په دې وجه موږ له پکار دا چې دا درېونه لازمي کوو. د دې نه علاوه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې دا خوله کې او پوزه کې اوبه اچول دا سنت دي، نو دا فرض نه دي. او هغه فرمایي چې لس شیزونه حدیث شریف کې راځي چې لس شیزونه دا فطرت نه دي، یعنی سنت دي. او په یې کې چې کوم دي نو مضمضه استنشاق دي، یعنی پوزه کې او خوله کې اوبه اچول دي. موږ ورته وایو چې دغه حدیث چې کوم دی نو دا په اودس باندې معمول دی، حال دی پای باندې محمول دی. البته حدیث شریف کې راځي لکه عبدالله بن عباس من روایت دی چې انهما فرضان فی الجنابة سنتان فی الوضوء، یعنی دا دواړه چې کوم دی په جنابت کې دا فرض دی او په اودس کې چې کوم دی نو دا سنت دی. خیال مدي نو صفا حدیث دار قطنی. نو موږ له پکار دار چې موږ د دې درېونو خیال ساتو. اسنه په غسل کې زموږ پوزه کې خوله کې وپاتې شي، زموږ بیا غسل نوزي چې غسل نوزي حالت د جنابت کې نو بیا زموږ چې کوم دي نو موږ ورسره نه کېږي. نو موږ له پکار دار چې موږ د خیال ساتو. خیال مدي البته د اودس مسله جدا ده، نو په دې وجه د غسل کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. اکثر ملګري چې کوم دي په دې کې بې احتیاطي کوي، خپل ځان پاکوي نه، پوره نه پاکوي، یا لږ ځای ته پاتې شي ګوتمه پاتې سړی هغه وړکوي، یا چې کوم دی ګړی وي هغه وړکوي، یا داسې چې کوم دی نو زنانو دپاره خاص کر چې کوم دی نو په نوکونو باندې د پالش یا وغیره لګېدلي وي. نو موږ له پکار دا دی چې هغه زموږ د بدن نه لرې کوو. یا چې کوم دی سړي نارینه چې کوم دی نو په لاس باندې هغه ایل پي لګېدلي وي یا چې کوم دی پینټ لګېدلي وي هغه لرې کول پکار دي، ځکه چې د هغې نه بغیر چې کوم دی نو بیا چې کوم دی هغې ته اوبه نه ځي دننه. نو که چېرته هغه لرې کې اوبه دننه ځي نو غسل کېږي. او که چېرته پینټ لګېدلي وي یا ایل پي لګېدلي وي کلکه نو دی د لاندې اوبه نه ځي. چې دی د لاندې اوبه نه ځي نو بیا به ورسره غسل نه وځي. چې غسل نه وته نو بیا ورسره لمونځ هم